ډیرو هم کیږي، په مذکر او په مؤنث باندې هم کیږي. په تلفظ د دې کې 3 حرکات په دال باندې جائز دي، خو حرکت د دال افصح دی، حرکت د کسره د دال فصیح ده، او ضمه د دال جائز ده لیکن ضعیفه ده. یاد به درته چرګ یا چرګه چې کوم اهلی دي په کور کې څه کیږي؟ پاتې کیږي. د دې غوښه چې ده دا حلاله او طیبه ده او شرعا دا مستحسنه ده، ځکه پیغمبر علیه السلام خوړلې هم ده او پیغمبر علیه السلام داغي استحسان او داغي خواله هم سره بیان کړی دی. کوم خلکو چې د چرګ دی غوښې ته ناپسندیده ویلي دي، نو دای د ذات په اعتبار سره ورته نه دی ویلي، بلکې بعض اوقات دا چرګه دا په انساني قاذوراتو کې یا د غوا او د میخې په غشایانو کې مخوکه وهي او د هغې نه ځان له خوراک پیدا کوي، نو د بعضې انسانانو په ذهن کې د هغې نه کراهت طبعي راغلی دی. خو دا کراهت طبعي دا مستلزم دې لره نه دی چې نفس دا غوښې څه شي ده؟ مکروهه ده. لکه لاندې روایت را نقل کړی دی چې ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه فرمای چې دخلت على ابي موسى وهو ياكل الدجاجه فقال اذن فاكل فاني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكله. نو اوس دا صریح دی په دې کې چې غوښه د چرګې دا مرغوبه ده او دا مستحسنه ده شرعا. قول کول په کراهت باندې دا د قواعدو د شریعت نه خلاف دی. پښتو دی واورېده. لاندې به تا ته چې کله سندونه ذکر کوي نو تا ته به وایي چې په دې روایت کې تفصیل د اکثر من ذالک زیات د دې نه هغه دا وه چې ابو ذهب جرمي رضی رحمه الله فرمایي چې كنت مع ابي موسى فأتي له لحم دجاجه. دی ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ ته غوښه د چرګې راوړلې شوله. نو فتنحى رجل من قومه فقال له ما لك؟ نو فقال رأيتها تأكل شيئا نتنا فحلفت ألا آكلها. ورته چې کله دته غوښه راله د قوم یو سړی د مجلس نه پاسېدو، ورته وی مالکه تاله څه وشو؟ هغه ورته په جواب کې وویل چې اني رأیتها تأكل شيئا نتنا، ما دا چرګه لیدلې ده چې دی خو ګنده څیزونه څه دي خوړل. نو فحلفت الا آکلها، قسم مې کړی چې زه به د چرګې غوښه څه دی نه خورم. په دغه ځای کې ورته ابو موسی اشعری رضی الله تعالی فرمای چې ادنو فکل نږدې شه او خوره، یعنی دا خپل قسم څخه مات کا. ولی فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكلها، ما پیغمبر علیه السلام لیدلی دی چې هغه د چرګې غوښه څه کوله؟ خوړله. اوس دا ادنو فکل او ورسره دا ذکر کول چې دا خپل قسم مات کا، معلومه شوله چې په محللاتو شرعیو کې په هغې د هغې په ځان باندې حرامول دا جایز نه دي. نو دته یې ځکه ووي چې ته قسم مات کا، او د دې طریقه دا ده چې دا وخوره او د قسم به څه ورکړي؟ کفاره به ورکړي. نو د چرګو خوړل یو انسان دی، چرګه همیشه دپاره ویني چې دا مرداري خوري، نو بیا دې په کور کې راوړي، د هغې د حبس وکړي، یو څو ورځې د ځان سره بنده وساتي او پاک صاف خوراک دې ورله ورکړي او د هغې نه پس دې څه کوي؟ خوري دې. باب ما جاء في أكل الدجاج. وبه قال حدثنا زيد بن أخزمة قال حدثنا أبو قتيبة عن أبي العوام عن قتادة عن زهدم الجرمي قال دخلت على أبي موسى رضي الله عنه وهو يأكل دجاجة فقال أذن فكل
فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله هذا حديث حسن. معلومه شوله چې دا مرغوب شرعا هم دی او دا مستحسن شرعا هم دی. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن زهدم ولا نعرف إلا من حديث زهدم وأبو العوام وهو عمران القطان. نو چون کې ابو العوام په دې سند کې راغلی عن ابي العوام، نو دا خو چون کې په کنیت سره ذکر کړي، نو د کنیت نفس د اسم محض د هغې د تصریح دپاره او فرمیل چې و ابو العوام هو عمران القطان. او ګوره قطاني مې نه دی ویلی ملګرو، عمران اسم دی که نه دی؟ ما ته ګورئ، عمران اسم محض دی، موصوف دی، نو القطان د ده دپاره څه شی دی؟ صفت دی. وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهد من عن أبي موسى رضي الله عنه وعنهم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج وفي الحديث كلام أكثر من هذا. او په دې حدیث کې تفصیل دی زیات ده دینه، لکه په شمایل ترمذی کې هم دغسې روایت را نقل شوی دی چې دا زهدم جرمی رحمه الله فرمای چې كنت مع أبي موسى فأتي له لحم دجاج فتنحى رجل من قومه فقال ما لك؟ قال إني رأيتها تأكل شيئا نتنا فحلفت ألا آكلها فقال له أذن فكل فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاجا. هذا حديث حسن صحيح. أخو ارتياد دي كان ده حسن ودي صحيح غسندرة. وقد روى أيوب السختاني هذا الحديث عن القاسم التميمي وعن أبي قلابة عن زهدم الجرمي. باب ما جاء في أكل الحبارة. تتر دي بطير دي سرخاب دي دي طول طويلة كي حبارة دا يو خلپل سويما يو خلپل پرنده ده چې څوک تینا تعبیر په تیتر سره کوي، څوک تینا تعبیر په بټیر سره کوي، څوک تینا تعبیر په حباره سره کوي. نو چون کې دا حباره دا یو بری پرنده ده، شکاری پرنده ده. د شکاری پرنده چې په نصوص شرعیه سره داغه حرمت نوی راغلی، نو داغه خوړل او داغه ښکار کول څه شي دي؟ جایز دي. دغه رنګ د حباره د دې خوړل هم څه شي دي؟ جایز دي. باب ما جاء في أكل الحبارة. وبه قال حدثنا الفضل بن رسان الأعرج البغدادي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده رضي الله عنه وعنهم قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارة. هذا حديث غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه. وإبراهيم بن عمر بن سفينة روى عنه ابن أبي فديك ويقول بريه بن عمر بن سفينة. دا بريه دا تصغير دا إبراهيم دي، دا تصغير دا چا دي؟ دا إبراهيم دي. اگرچه بعض خلقو قول کړی په دې باندې چې بریهون دا د په دې ابراهیم کې ترخیم دی. څه دی؟ په ابراهیم کې ترخیم دی. خو ګلالی سبا که درنه چا تپوس وکړو چې ترخیم خو په منادا کې راځي، دا خو د سره منادا څه ده؟ نه ده. نو ګلالی هر سورګیری څه نه وي؟ شاګول نه چې چېرته ترخیم ذکر شوی نو ته به ورته وایې چې بس دا به د قبیلې د چا نه د منادا نه. دلته کې ترخیم په معنا د قطع او د حذف کولو د بعض حروف سره دی. نو چونکه په ابراهیم کې په اول کې حمزه وا او په آخر کې یا او څه شی دی؟ میم دی. نو په اول کې تنه حمزه لري کړ، په آخر کې تنه یا او میم تنه څه دی؟ لري کړی دی. نو برایهن ابراهیم کې برایهن براشي او کته چې نه بریهن نو بیا یقینا دا دغه د پاره څه شی دی؟ تصغیر دی. او تصغیر د ثلاثی و ناراضی او تصغیر د رباعی و د خماسی و نسکیږي. دا رښتیا مې وایي.